پاکستان کرکټ ټیم کې یو ځل بیا د ګروپ بندۍ خبرونه مخې راغلي دي. بابر اعظم او د شاهین افریدي ترمنځ کومې ګروپ بندیانې دي، کوم مخالفت ته دا د چا په وجه باندې دی، په میډیا باندې دا خبرونه څوک اچالي، آیا دې کې حقیقت شته که نه؟ په دې ویډیو کې په دې ټاپکس باندې کمپلیټ ډسکشن مونږ کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په میډیا باندې به تاسو ډېر خلک کتلي وي چې د بابر اعظم مخالف دي. موسټلی سپورټس جرنلسټ چې کوم کسان دي ای د بابر اعظم مخالف دی. هغه کې په ټاپ باندې چې کوم دی شعیب جټ ته جی چې ایروای نیوز چینل سره کار کوي. ایروای نیوز چینل چې کوم دی هغه د سلمان اقبال دی او سلمان اقبال د کراچي کینګ ټیم اونر هم دی. کله نه چې بابر اعظم د کراچي کینګ ټیم سره نو بابر اعظم ډیر ښه کلاډي هم او بابر اعظم ډیر ښه الګ هم، خو چې کله نه بابر اعظم کراچي کینګ ټیم پرېښی دی نو ایروای سره شعیب جټ چې کوم دی د بابر اعظم خلاف ډیر زیات خبرې کوي. د بابر اعظم خلاف کپتانۍ نه لري کول. که چېرې دی په وس باندې وه نو دی به پخوا بابر اعظم د ټیم نه هم ډراپ کړی. کپتاني خو ډېره وړه خبره ده. دی دا وایي چې بابر اعظم د بیخي د ټیم نه ډراپ شي. شاهین افریدي حوالې سره هم د ویډیو اینډ کې خبره کوو. خو شعیب جټ چې کوم دی یو ټویټ کړی دی په ټویټر باندې او ټویټ یې داسې کړی چې کله پر بنګلادیش خلاف چې کوم د پاکستان او د بنګلادیش سیریزونه کې به بابر اعظم اکثر شان مسعود به اکثر بابر اعظم سره مشوره کوله. بابر اعظم سره به مطلب گپ شپ یا بابر اعظم سره په کیمره باندې ډېر زیات راتلو. نو هغې نه پس شعیب جټ چې کوم دی هغه یو ټویټ کړی دی. هغه ویلي چې یقین مانے بهتر کپتانی کر پائے گا اگر تو بابر اعظم سے ایڈوائز لینا چھوڑ دے. مطلب شان مسعود له ویلي دي چې شان ایڈوایزر ته بدل کا، مطلب بابر اعظم نه ایڈوایز ما خلا. بابر اعظم په دې ته بل چا نه ایڈوایز اخله نو تا نه به یو ډېر ښه کپتان جوړ شي، ته به یو ډېره ښه کپتاني کې ورنه وایي که ناکام کنګ شان کو رسوا کر دے گا. مطلب شان مسعود چې کوم دی ناکام کنګ بابر اعظم یادی چې بابر اعظم به شان رسوا کی. مطلب ته وایي بابر اعظم نه مشوره ما خلا. شان مسعود حوالې سره ټویټ کړی وایي که شان مسعود د بابر اعظم نه مشوره اخلي نو بابر اعظم په وجه باندې به شان مسعود رسوا شي. او که چېرې ایډوایزر بدل کی، مطلب مشورې اخیستلو والا کلاډي شان مسعود بدل کی، نو شان مسعود به یو ډېر بهترین کپتان جوړ شي. دا شعیب جټ ګوره یو ځل بیا مطلب د بابر اعظم مخالفت کړی دی. بل طرف ته شاهین افریدي هم د شاهین افریدي او د بابر اعظم مخپلو کې دومره مسله نه وي، د دوی ترمنځ به دومره تعلق خراب نه څومره چې ول د میډیا او د سپورټس جرنلسټو په میډیا باندې تعلق خراب کړی دی. شاهین افریدي په دویم ټیسټ کې ډراپ هم دی د خپل ناقص پرفارمنس په وجه باندې، د خپل پیس په وجه باندې. پیس انتهایی کم شوی دی او ماغه ان سوینګ آوټ سوینګ چې کم دی هغه نه کېږي. او چې کله یو بالر سره پیس وي، کله یو بالر سره سپیډ وي، نو سپیډ کې بیا ان سوینګ کول او آوټ سوینګ کول چې کوم هغه بیټسمین چې کوم دی ډیر زیات مطلب ډسټرب کوي. تاسو به کتلی هغه انډیا سره چې کوم میچ و آی کې روهت شرما سنگه په 2021 ورلډ کپ میچ و آی نه پس بیا هغه بل بیټسمین چې کوم بالي ولا سوینګ کو پیس ور سره انګلند خلاف شاهین افریدي څومره زبردست بالینګ کړو نو پیس سره سوینګ هغه بالر چې کوم دی یو ایکسترا ایج دی. نو د شاهین افریدي پیس ډیر زیات کم شوی 130 132 135 دغه ایوریج سپیډ د مخکې د 145 147. نو په دې وجه باندې شاهین افریدي د ټیم نه ډراپ ته د میچ نه ډراپ شوی. نو دغه بابر اعظم چې کوم مخالف سپورټ جرنلسټ دي نو دوی خبره دی ځلې راوستله چې دا د ټیم کې تر اوسه ګروپ بندیان دي. نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.